د پاکو اوبو نه د دوزخ جوړولو کوشش څوک کوي. د صوبه سیند نه چې کومې کیلې راځي د هغې نه د منډاهو نه باد چې دی ټرکونه راشي او د هغې لوازمات چې دي په دریای سوات کې وغورځوي او هغې ته اور ورته کړي او خپله مخه شړي. دا ټول کار په رڼا ورځ کیږي او د تحصیل انتظامیې چې دلته په یو څو قدمه کې ده د ډي سي سوات د حکم چې دی هغه تعمیل هم نه کیږي. په سیند باندې د په 144 لګېدلې ده خو بیا هم دریای سوات ته لمبل له خلک راځي چې یو ماشوم د 3 ورځو نه د هغه لاش په دریای سوات کې پروت دی او د 1122 اهلکار صرف فوټوسیشن کوي، ویډیوګانې جوړوي او ماشوم په لټون کې ناکامه شوي دي. ډي سي سوات ته مې دا خواست دی چې تاسو دلته ناس اسسټنټ کمشنر صاحبه ولې د خپل دفتر نه تکلیف نه کوي چې دا وګوري چې دا څه کیږي په سب ډویژن بریکوټ کې. د ریوینیو ریکارډ چې دی هغه محفوظ نه دی. څه ریکارډ چې دی هغه د هغوی اهلکار د شاملاتو په چند پراپرټي ډیلرانو باندې چې دی د هغوی سره شیر کوي، خلکو له مسلې ګوري او په جایز کارونو کې بېشماره پیسې الي. خو د دریای سوات حسن چې څوک تباه کوي په هغې باندې به څه کار وشي؟ هغوی د خپلو دفترونو نه راوځي. په خپلو دفترو کې ناس دغه افسرانو ته ویګوګان ګاډي ورکړی شوي دي، مراعات ورکړی شوي دي، خو د دریای سوات د حفاظت لپاره د هغوی سره بالکل ټایم نشته چې هغه راشي او دا ډیرانونه ویني، دا ګندګي ویني چې دریای سوات ښکلې اوبه چا خرابې کړي. کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، بریکوټ.